نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې خزا زنانه چې د الله تعالی تابعداري وکړي، خپل عبادت وکړي او د خپل ځان حفاظت وکړي، نو دا چې د جنت په کومه دروازه داخلېدل غواړي نو داخله دي شي. څرنګه چې په سړو باندې د الله تعالی احکام لازم دي، سړو له جنت شته، سړو له دوزخ شته، دغه رنګې زنانه هم دي، په هغې باندې هم د رب العالمین احکام دي، بعضې لازم دي. مونځ سړی هم کوي، ښځه به هم کوي، روژه سړی هم نیسي، ښځه به هم نیسي، زکات سړی هم ورکوي، ښځه به هم ورکوي، حج سړی هم کوي، ښځه به هم کوي، د ګناه نه به سړی هم ځان ساتي، ښځه به هم ځان ساتي، د الله تابعداري به سړی هم کوي او ښځه به هم کوي، د شیطان نه به سړی هم ځان بچ کوي، ښځه به هم ترې ځان بچ کوي. ګوره دا هغه احکام دي چې سړی او ښځه دواړه پکې شریک دي. بعضې احکام داسې دي چې هغه خاص د ښځو سره تعلق لري، او بعضې داسې دي چې هغه خاص د سړو سره تعلق لري، بعضې دواړو سره لري. خو څنګه چې سړی د رب العالمین اطاعت او تابعداري کوي، ښځه به هم کوي. یو څیز دا دی چې ښځه به د خپل وجود حفاظت ساتي. نو ګوره یاد وساتئ چې کومه ښځه د الله بندګي او تابعداري وکړي، نو داسې الفاظ د نبی علیه السلام مبارک د خولې نه وتي دي، فرمایلی دي چې فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت، دا ښځه چې د جنت په کومه دروازه داخلېدل غواړي نو داخله دي شي. رونو زنانه په دې وطن کې زه به دا ویم چې دا یو مظلومه غوندې طبقه ده. سړی بهر ګرځي، چکرې لګی او د دنیا په عیش و عشرت کې مبتلا دی، ښځه کور کې دننه پابنده ناستی د شریعت مطابق، د بعضې ضروري کارونو نه بغیر د کور نه بهر تلل پې بندي، نه بځي، هم کور کې بی. د دې وجې نه رب العالمین دین هغې ته لږ اسان کړی دی، سړو ته لږ تیز دی او ښځو ته لږ نرم دی. د هغې وجه دا ده چې د ښځو هغه خصوصیات دي چې هغه د سړو نشته، بعضې د سړو هغه خصوصیات دي چې هغه د ښځو نشته. لیکن سره د دې نه چې موږ نظر اچو نو په عام عبادت کې ګورې زنانه د سړو په نسبت تکړی، د سړي خیرات او صدقې تړنه کېږي او ښځې په دې کې تکړی. سړی دومره نفلونه نشي کولی، ذکر او اذکار، دا نفلي روجې، دې کې دا زنانه تکړی. او دا د اوس نه، دا د مخکې دور نه را روانه خبره ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کم کردار د دین د سربلندۍ سړو ادا کړی دی، دقه رنګې زنانه هم ورسره نیغې ولاړې دي. زنانه هم په یو موقع کې د پیغمبر علیه السلام نه رستو شوي نه دي. د احد جهاد دی او هغې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احد د غر خوا ته ځان ورسو سره د ملګرو، او زنانه یو ځای کې را بندې کړې وې، تاسو به دلته کې یې. نبی علیه السلام پې یارېده چې که دې مدینه منوره کې پرېږدمه نو د مدینې شریفې چې کوم یهودیان دي دوی شیطانتونه کي، دې روانې کی. نو په دې وجه دې یو قلا کې بند کړلې، او یو صحابي دی حضرت حسان ابن ثابت رضی الله عنه چې د شاعر هم و، نعتخوان چې څه ته وایي، د نبی علیہ السلام په مخ کې به نعت خوانی کولا،
او د هغې صفت به یې کو دی پې مقرر که به حیثیت او د مشر مو سپین ږیری و وی ته به د زنانو سره د دې څوکیداري به کوې او دا زنانې په یو قلا کې بندې کړې کله چې جنگ شروع شو یهودو هم دقه سوچ وکړو چې مسلمانان خو لاړل جنگ له او زنانې د قلا کې بندې دي نو راشه چې ورشو په دې زنانو به موږ دننه یو حمله وکړو یو یهودي راغی هغه جاج اغشته معلومات یې کړل چې سړي ورسره شته او که نشته که سړي ورسره نه چې موږ پې حمله وکړو که سړي ورسره یي نو بیا ورتلل ګران دي نو چې دا سړی څنګه راغی دا یهودي نو حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها چې دا د نبی علیہ السلام ترور ده هغې د حسان ابن ثابت ته ووایي چې ته داسې وکړه ورشه او په د یهودي غوزار وکړه او دا مړ کړه نو که دا یو یهودي مړ کړه دا نور به مو یریږي هغه وایي زه خو کمزور یم زما خو لاسونه رپي او واقعي سپین ږیری و زما خو لاسونه رپي زه خو نشم کولی نو په خپله دا وله ګوره زنانه ده هغه زړه کې بهادري او زړورتوب دی د خیمې نه یو لرګی راوویسته او ورمنډه یې کړه وه یهودي پې ووهه په هغه ځای راوغورځو مردار یې کړه چې هغه یهودي مردار شو نو بیا د حسان ابن ثابت ته صفیه رضی الله عنها وایي چې داسې وکړه اوس دا سړی دی او موږ ښځې یو مونږ ولا ګوتې نه شو وړی ځکه سړي د ښځې دپاره پردو سړو سره لاس لګول بند دي نو ته دا مهرباني وکړه چې ته دا توره واله یا چاړه واله او سر ته پرېږه او دا جوسې د قلا نه هغې غاړه ور وغورځوه نو یهودیان به ویریږي هغوی به پوه شي چې سړي خو دا کار نه شي ښځې خو دا کار نه شي کولی او معلومېږي دا چې په دې قلا کې سړي وسره شته هغه وایي تا ته پته نه لګي چې زما لاسونه خپې رپي زه کوم ځای دا کولی شم نو بیا په خپله راله او دا هغه یهودی نه سر پرې که او دا هغه جامې یې ونیوې او ریخ که او د قلا نه هغه غاړه یهودي ور وغورځو د قلا دروازه بنده کړه یهود چې رالل چې وګورو موږ سړی لیږلی دی چې ته د موږ جاسوسي وکړو جاج واله چې د ښځو سره د مسلمانانو څوک نارینه شته که نشته که نارینه خو بیا نه ورځو که نارینه نه وي چې موږ پې ورشو نو چې هغې رالل ویې کتل نو سړی یې د خیمې نه د قلا نه بار مردار سر پرې کړی پروت و وایي موږ درته نه وی چې ګورې پیغمبر علیه السلام هوښیار دی هغه خپلې زنانه یوازې نه پرېږدي معلومیږي دا چې دوی سره یې دننه د سړو یو لوی لښکر کېنولی دی ویارېدل هغه یهودیان واپس وتښتېدل دومره زړورتیا زموږ زنانه چرګوټې نه شي حلالولی که نه چرګه باندې چې ورته چرګه حلاله که هغې ته یې لاسونه رپي دغه د صحابه کرامو زندګي وه نن د دین نه زموږ لوی رکاوټ ګورې خفه کېږو به نه په بعضې موقعو کې نیکانې ښځې هم شته او بدانې هم شته خو اکثر بعضې ځایونو کې ښځې رکاوټ جوړېږي قسم دی هغه زمانه کې که به جهاد و سړي سره ښځه به اوږه په اوږه ولاړه وه که هجرت به نو ښځې چرته دا نه دي ویلې خاوند ته چې دا ته څه کوې ما په وطنونو ګرځې ما په لارو کوڅو کې ګرځې دا یې نه دي کړی حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیه السلام بیبي ده او دا مخکې یو صحابي دی حضرت ابو سلمه رضی الله عنه د هغه په نکاح کې وه او د پیغمبر علیه السلام نږدې رشته داره هم ده هغه ابو سلمه رضی الله عنه حبشې ته هجرت کوو داسې کار دی زه خو مسلمان یم او په مکه کې خلکو مسلمانان تنګ کړي دي او کوشش کوي مونږ تنګوي نو زه خو حبشې ته ځم هجرت کوم کلی وطن پرېږدم ستا خوښه ده که زه یې راسره هم که زه نه ځم زور در باندې نه کوم زما ښه دی ما سره دې واده شوی دی خو دا ظلم در باندې نه کوم چې په زور دې بوزم ځان سره حبشې ته حبشه لورې وطن او پکې منځ کې د دریاب سفر هم دا لوی دریاب چې دی نو که په خپله خوښه ځې ډېره ښه ده که په خپله خوښه نه ځې نو زور در باندې نه کوم وی سړیه خو چې کم اسلام ستا دی هغه زما هم دی خو چې کم ایمان ستا دی هغه زما دی کم پیغمبر ستا دی هغه زما دی کم الله ستا دی هغه زما دی نو چې ته هجرت کوې نو زه د سره سر کې هجرت کوم زه چې ځو دا ورسره لاړه حبشې ته ډېرې بیبیانې د خپلو خاوندانو سره حبشې ته هجرت یې وکړه لاړې
حبشې نه بیا واپس رالل مکې مکرمې ته. دا هغه وخت و چې پیغمبر علیه السلام مدینې شریفې ته هجرت کړی او د دې ښځې خاوند یو بل سره دونه محبت و چې دومره مینه چرته هم د یو ښځې او د خاوند خپل منځ کې نه وه. لکه د دې ام سلمې رضی الله عنها او د دې د خاوند د ابو سلمه رضی الله عنه چې څومره مینه وه یو بل سره، دومره یې مینه وه چې یو ځل دواړه ناست یو بل سره. نو دا ام سلمه ورته وایي سړیه یو خبره درته کوم. وی وایه. وی دا خبره درته کومه چې که زه مخکې مړه شومه یو وعده کو یو بل سره، که زه مخکې مړه شومه نو ته به زما نه پس بله ښځه نه کې، ځواني به زړی، که ته مخکې مړ شوې نو زه به ستا نه پس بل خاوند نه کوم. دا به یو واده یو بل سره کوو چې په جنت کې زه او ته دواړه بس یو په یو بل سره یو. ولې که یو ښځه د خاوند د مرګ نه پس بل چا سره وادو کی نو شریعت مسله دا ده چې دا ښځه د کم سړي په نکاح کې مړه شوه نو هغه سره به جنت کې ملګري. لومبي خاوند سره خاوند یې مړ شو، دویم خاوند یې وکړ، د دویم خاوند په نکاح کې دا ښځه مړه شوه نو دې دویم سره به جنت کې، لومبي سره به نه. د دین مسله ده. نو که زه ستا نه پس بل خاوند وکړم نو جنت کې به بیا زه بل خاوند سره یم، نو زه به ستا نه پس خپله ځواني زړومه خو زه به بل خاوند نه کوم او تم دا لوز ما سره وکړه که زه مړه شم چې ته بله ښځه ونه کړې جنت کې تا سره هم بله ښځه نه زه ورته یو. دا خاوند ورته وایي وی ښځې تا خو ما سره واده وکړه که نه؟ وی یو. وی ښځه سره یو واده کوم. وی که ته د ما نه مخکې مړه شوې نو زه به بله ښځه نه کوم، نه ستا په جون بله ښځه کوم او نه ستا د مرګ نه پس بله کوم، دا مې در سره واده ده. خو ګورې که زه مخکې مړ شوم نو ته ښځه ښځې له یوازې ژوند تېرول ډېر ګران دي. سړي ته اسان دي او ښځې ته ګران دي. څوک به ډوډۍ در کوي، څوک به د حفاظت کوي، څوک به د خیال ساتي. خیر دی تا ته اجازت دی که ته بل خاوند کې نه وکړې. زه به نه کوم په دې واده زه پوره یم، زه به خپله ګزاره وکړم، خو که زه مخکې مړ شم تا ته اجازت دی که بل خاوند کوي. د دواړو یو بل سره دونه مینه او دونه محبت و چې دا تاریخي خبره ده. او یو بچی او یو زوی سلامه د هغه نوم و ماشوم. نو چې دوی د حبشې نه واپس رالل نو دا هغه وخت و چې د دواړو جهانو مبارک سردار مدینې شریفې ته هجرت کړو. نو دا خاوند یې ښځې ته وایي چې اوس به څه کوو؟ وایي ستا څنګه خوښه ده؟ وایي نبي علیه السلام او د هغه ملګرو خو مدینې منورې ته هجرت کړی دی، زما هم دا خوښه ده چې زه لاړ شم او هجرت وکړم. او ستا څنګه خوښه ده؟ وایي سړیه چې ته ځې زه به تا سره سر کېږم. بیا مکه خبره ده. دین او اسلام او مذهب دا زمونږ یو دي، د یو بل نه جدا نه دي. یو اسلام دی، یو دین دی، یو مذهب. چې ته ځې زه به در سره هجرت کوم، ستا هم په الله او په رسول ایمان دی او زما هم په الله او په رسول ایمان دی. ځو. ډېره ښه ده. نو دا ښځه ځان سره روانه کړه او هغه ماشوم بچی سلمه ورسره دی او دوی ښځه او خاوند دي. چې روان شو د دې ښځې رونه او د قوم خاوندان یې رالل. رونه دي او د قوم خاوندان دي او دا ابو سلمې د مټه کلکونې وه. وایي دا ته څه کوې؟ وایي زه مدینې شریفې ته هجرت کوم. او وایي زمونږ دا خور هم بوځې به یو. وایي دا په تا مونږ خرڅه کړې خو نه ده او نه ستا وینځه ده. کله په یو ملک ګرځې او کله په بل ملک ګرځې، کله حبشې ته بوځې او کله مدینې ته بوځې. دا تا باندې مونږ خرڅه کړې نه ده او نه ستا وینځه ده. که ته هر خوا ځې نو زمونږ خپله خور نه پرېږدو، دا به هم دلته یې. ځه په مخه دې ښه. ده وایي ډېره ښه ده، زه خو هجرت کوم، که دا پرېږدی خو ځي به راسره او که نه پرېږدی ستاسو اختیار دی. نو ورونو ته دا خور پاتې کړه د ام سلمه، واپس یې بوتله. دا غریبه ډېره خفه شوه. ورونو ته وایي ګوره تاسو خو دله زه ورکړی یم، تاسو په ما څه کوئ؟ زه په ده سره خوشحاله یم، که دی په حبشه کې او که دی په مدینه شریفه کې. او چې څنګه د دې ایمان دی دا هجرت ولې کوي؟ خو ایمان یې دی په پیغمبر، هغه له ځان رسوي. دا قرنګې زما ایمان دی زه په خپله هجرت کوم، د ده د وجې نه په خپله مېړه کېږي. وایي نه تا موږ په وطنونو نه پرېږدو، دی خپل کار دی کوي. دا خاوند دی ام ابو سلمه رضی الله عنه لاړ مدینې شریفې ته. دا رونو کور کېنوله. چې کېنوله د خاوند رونه او تربوران یې رالل او د دې ام سلمې دې قوم ته وایي چې تاسو زمونږ د قوم د سړي نه ښځه په کور کېنوله نو دا بچی زمونږ کېږي، مونږ له خپل بچی راکوي. یا خو دا پرېږده چې خپل خاوند له ځي، او که نه پرېږدی نو بچی زمونږ کېږي، راکوي مونږ له خپل بچی. نو بچی ته هغوی بوته، د ابو سلمه خاوند د قوم خلکو ته ماشوم بوته. نو د دې غریبې نه خاوند هم جدا شو او بچی هم ته جدا شو. نو ټوله ورځ او ټوله شپه به یې ژړل.
هم په خاون پسې هم په زوی پسې. او تاریخ لیکي چې دا به د مکې شریفې غرونو ته لاړه نو هلته به یې جړل، یا الله خاون مې و هم رانه جدا شو، په سوونو میلو لرې رانه لاړ. او الله ماشوم بچی مې و د غېږې، هغه ماشوم بچی د کال یو نیم کال د غېږې بچی د مور نه جدا کړی خو مور ورپسې مري، نو الله هغه بچی م رانه لاړ. اوس به څه کوم؟ سار به ووته او ماښام به د غر نه راکوش وه، بیا به سار ووته او ماښام به راله، ټوله شپه او ټوله ورځ به یې جړل. اخره کې د دې قوم د خلکو د تره او زوی او د هغه پې رحم راغی او ټول قوم یې راغونډ کوي، دا تاسو په دې مظلومې دا ظلم ولې کوئ؟ وی دا مونږ په هغه خرڅه کړې خو نه ده، وي بس هر څه چې دي چې دا اوس خپل خاوند سره خوشحاله ده او په سفر ورسره خوشحاله ده او یو ځای بل ځای ستاسو پیسه خپل کار به کوي. هغې خپل خاوند دي بس ورسره به هجرت هم کوي او مدینې شریفې ته هم ځي، ځواني یې ده بربادوی ولا بچې تې جدا دی، ظلم مه کوئ. زه چې پرېږدو چې خپل خاوند له کوم خوازي نو ځي دی ورسره، قوم یې رضا کوي ډېره ښه ده، وی ځه اجازت دې درته. خو چې دوی دا پرېښوده نو دا هغه ابو سلمه د قوم خلکو هغه بچې راوسته او دې له یې ورکوي، ها دا ماشوم دې خپل واله بچې ورته غېږ کې ورکړو. یو اوښ باندې دا سوره شوه، یوازې ګورې په اوښ باندې سوره شوه، بچې یې په غېږ کې نیولې دی او د مدینې شریفې په طرف اوښ روان شو. یک تنها هجرت کوي، ایمان دې ته وایي. نو تنعیم ورته وایي د مکې مکرمې سره خوا کې یو جومات پکې جوړ دی، مسجد عایشه. هغه ځای نه خلک د عمرې نیت تړي او حاجیان صاحبان ځي، ولا الله دې مونږ بوت دی کې چې دغه ځای ته دا ورسېدله. نو هلته یو کس دی عثمان ابن طلحه رضی الله عنه، دغه وخت کې لا کافر و مسلمان نو، وروسته مسلمان شوی دی. اوله په مخه ورغی، یو مسلمې څه کوې؟ وی د مدینې شریفې ته هجرت کوم. وی ملګری سره شته؟ وی یو. وی کم دی؟ وی الله مې ملګری دی. واقعي د الله نه ښکلی ملګری ګورې بل نشته دی چې الله د سره. هغه عبدالرحمن بابا وایي که نه، وایي چې الله د سره مل نه وي رحمانه، که لښکرې در سره وي یک تنها د رب العالمین. چې دا عقیده د مونږ پیدا شو چې یو الله زما مل دی، زما دې قسم دی که د دنیا یو طاقت درته پورته وګوري. لوی الله سره ملګرتیا او لوی الله خپل ملګری ګڼل پکار. نو الله چرته څوک ذلیله نه پرېږدي، الله چرته څوک بغیر د حفاظت نه پرېږدي، خو په الله بروسه او اعتماد پکار. ملګری شته وی او څوک دی؟ وی الله. نه بندګانو کې څوک ملګری وی څوک نشته. به سرې روان یم، چې زه دې وی بوځم. وی ډېره ښه. نو هغه کس ګورې لا کافر دی، د پړي د اوښ هغه پړي ونیوه، دا پې ښځه او بچې ناستې وو، هغه د اوښ پړي نیولې دی او د مدینې منورې په طرف روان شو. دا وی قسم دی چې د عثمان ابن طلحه نه ښه شریف او دیانتدار سړی بل نو، ډېر ښه انسان. چې کله به ستړی شو او یا به زه ستړی شوم یا څه ضرورت به م پېښ شو، زه به د اوښ نه کوزېدم، نو ده به اوښ د یو اونې خوا کې ودرو او دی به لاړ، ما ته به یې شا کړه، د اونې نه پناه به ودرېده، نو زه به ترې کوز شوم د اوښې نه. نو چې بیا به زه رالم او په اوښه باندې به کېناستم، دله به مې اواز ورکړ، نو دی به راغې، د اوښ پړې اونې به پا به یې سوله اوښه او بیا به روان شو. 400 څه د پاسه میله مزل دی مدینې شریفې ته، لږ مزل نه دی. په مدینې شریفې ته یې ورسولو. نو هلته یو علاقه د قبا ورته وایي، د مدینې منورې نه لږ غوندې بار، یو جومات دی مزېدار. وی چې راوی رسولم هلته تپوس وکړو چې ابو سلمه کوم ځای دی؟ وی دې قبا کې دیره دی. وی دې بوتلم او هلته کې زما هغه اوښه پرېښوده چې خاوند یې دلته دی، او دې رانه واپس مکې مکرمې ته را روان شو. دومره مینه او دونه محبت. ګوره د الله دپاره چې خاوند هجرت کړي دا هم هجرت کوي، د الله دپاره چې سړی وطن پرېږدي دا هم وطن پرېږدي. نو دا خاوند دی وفات شو. نو چې خاوند دی وفات شو، نو حدیث پاک کې راځي چې دی وی چې ما دا نیت وکړه چې نن به زه داسې جاړم په خپل خاوند پسې چې دنیا کې به خلک تماشې وکړي، داسې به جاړم، ځکه د مینې خاوند دی. نو ما تورې جامې واچولې، ځان مې جړا ته برابر کړ. د جاهلیت د زمانې د ښځو د جړا یو خپل پروګرام به وی دی کې نبی علیه السلام را ننوت. نو یو بله ښځه وه، هغې ما سره جاړل، هغې دا کوشش کو چې ما سره به وجاړي. په دې مړو کې دې ښځو له دا جړا ډېره ښه ورځي. په دې مړي ویو ګرم یې کې ګرم جړا پکې شروع کې سیم پینی
نه پیړه خپې خواستې بس ساندرې مراندې شروع کړي په هغه کور والا باندې هغه مرګ ښه تباه کړي ښې غرق کړي. دا ګوره ډېره لویه ګناه ده، ډېره لویه. اوس خو لا د جاهلیت زمانه نشته. د جاهلیت په زمانه کې چې به کم څه ښځې خاوند مړ شو نو سر به یې وخوري، کچری سر به ګرځېده، سر به یې وخوري. دا ولې؟ وایي دا سر خو د ډول شی دی چې خاوند مې مړ شو زه په ډول څه کوم، سر به یې وخوري. چا به ګریوانونه وشلول، چا به مخونه وال، چا به سر ډغو، څوک به د خاوند قبر ته څو شپې پرله پسې به ناستو، په میاشتو میاشتو به د خاوند قبر ته دیرو. دا رسمونه د جاهلیت. اوس هم بعضې رسمونه شته. نبي علیه السلام ګورې لعنت ویلې په هغې ښځو، هغه ښځې چې دا د خولې چغې وباسي ساندرې وایي او دا ګریوانونه شلئ په مړي پسې او دا مخونه ټسئ، وایي په دې د الله تعالی لعنت لعنت. غم خو هغه دی چې لله راغې د سترګو نه ورسره خامخه اوښکې بهږي. نو د ښځو بعضې فسادونه او بعضې د جاهلیت رسمونه اوس هم شته. بهر کیف یو بله ښځه وه، هغه هم راله، هغې هم ځان تیار کړه چې مونږ په شریکه به جاړو. وی دې کې د دواړو جهانو مبارک سردار راننوت. نو زه خو دردمن وم، ما ته یې غږ ونه کوم، ما ته یې واورولو او هغه بلې ښځې ته یې وویل وی دا ته څه کې جاړې؟ هغه کور چې د هغې نه الله تعالی شیطان څو کره ته ایستی دی، دا خو د هجرت کورنۍ ده، نو ته شیطان بیا را دننه کې پام کوو نه جاړه. ام سلمه فرمایي چې ما خو دا خبرې واورېدې. وی هغې ته خو وویروله ما ته، وی مونږ جړاو نه کړه، وی ډېره زیاته غمجنه و. وی یو ځل نبي علیه السلام راغی، وی چې د الله رسوله زه خو ډېر زیات غمجن یم. دا د پیغمبر علیه السلام د ترور لور وه، ډېر زیات غمجن یم. نو یې ما ته یو دعا خوله چې دا دعا وایه: اللهم اجرني فی مصیبتي واخلف لي خیرا منها. یا الله ما له په دې مصیبت کې اجر او ثواب راکړه. لکه په کوم مصیبت باندې چې انسان صبر وکړي نو رب العالمین پې اجر او ثواب ورکوي. نو یا الله ما له په دې مصیبت کې اجر او ثواب راکړه. او یا الله زما دا خاوند مړ شو، الله د ده نه بهتر راکړه. دا دعا راته نبي علیه السلام وښوله. نو یې ما زړه کې وی چې دا لومبې ټکې خو بلکل درست دی چې ما له الله په دې مصیبت کې اجر راکړه. خو دا دویمه خبره چې زه الله ته دا سوال کوم چې یا الله ما له دې خاوند نه بهتر خاوند را، نو زما د خاوند نه لا بهتر خاوند به څوک؟ دا مېړه ناغېسته. خو د نبي علیه السلام وینا وه، دعا مې کوله، نور زړه مې دا ناغېسته چې زما د خاوند د ابو سلمه نه لا ښایسته خاوند، د هغه نه ښکلی او د هغه نه د ښو اخلاقو، د هغه نه غوره او بهتر خاوند دا به لا کم ځای نشته په دنیا کې داسې خاوند. خو د نبي علیه السلام وینا وه، ما به هغه دعا کوله. نو یې ګوره الله زما هغه دعا قبوله کړه. وی ما له رب العالمین د ابو سلمه نه د خپل خاوند زوړ خاوند نه ښایسته او ښکلی او مزیدار او اعلی خاوند راکړه. او هغه څوک دی؟ هغه د دواړو جهانو مبارک سردار، خدای پاک د هغه په نکاح کې داخله کړو. نو د ښځو د زنانو هغه عمل څنګه چې سړي په دین کې لګیا دي، خپل کوشش کوي، زنانه هم هغسې کوي. او دویم په مصیبت زیات په ښځو راځي، دا زیاتې چغې ښځې وایي، ښځې چې صبر وکړي رب العالمین د هغې وله کم اجر ورکړه. خدای پاک د نبي علیه السلام خواله راورسوله په جنت کې. یا دا ارمان کو چې زه به د ابو سلمه سره په جنت کې ملګری او یا رب العالمین د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا کې راوستله. نو یو بهتره خبره. نو زنانه یاره چې زنانه د الله د احکاماتو ګورې خیال وساتي. څنګه دا دې نه وایي زنانه چې د یاره خو زه خو په کور کې ناست یم بس مفتو کې جنت ته ګټم به نه، خیال به ساتي جناب. په ښځو هم ګورې څه پابندی شته، د شریعت تابعداري به کوي، د الله دپاره به بیا د خپل مور او پلار لحاظ هم ګورې نه ساتي. ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبي ده، ام المؤمنین د مسلمانانو مور، په مدینه شریفه کې ده. او د چا لور ده؟ د ابو سفیان لور ده. ګورې دغه وخت کې له ابو سفیان رضی الله عنه مسلمان شوی نه، لا کافر. نو پلار یې د مکې د سردارانو نه لوی سردار دی، ټولې مکې سردار دی. او لور یې چې د ام حبیبه رضی الله عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبي ده. نو یو ځل یې دا پلار مدینې شریفې ته راغی یو جرګه کې نبي علیه السلام له، چې پیغمبر علیه السلام سره هغه خبرې اترې وشوې. نو چا نه تپوس کوي زما د لور کور کوم دی؟ نو دغه مخامخ دروازې ده.
وی راشه د خپل لور ملاقات خو به وکړې ځکه 100 کاله وشو چې لور یې نه وه لیدې او نه لور دا پلار لیدې کلونه وشو د لور ملاقات به وکړې نو چې دا ورله دې ورغې هغه خپلې لور له نو لور ورته ډېره زیاته خوشحاله شو ځکه دا مور او پلار په دې اولاد هم خواږي اولاد په مور او پلار هم خواږي او د خوشحالۍ نه یو بل ته وجړل بعضې وخت کې د خوشحالۍ نه سره جړا ورځي دومره خوشحاله شو چې د پلار هم ورته وجړل او د لور هم ورته وجړل ډېره انتهایي بابا ډېره زیاته خوشحاله شو ډېره موده پس مې تا سره ملاقات وشو نو کور کې یو پوزکی پروت او غریبه غریبي وکړ خور پروت و نور ته نو ابو سفیان رضی الله عنه ورغې په هغه پوزکي کېناستی ده دا ورته ویې ویلې که بابا لږ صبر وکړه نو چې هغه ودرېده د هغه دا خیال و چې په دې پوزکي راته ساده رچوي نظر یې ته یې پوزکي غونډ کړ یو بل ځای ورته وښوی دلته به بابا کېن وی دا ولې لورې تاسو ته ستاسو پیغمبر داسې ادب ښولی دی چې پلار سره به دا چل کوې وی نه مونږ ته خو زمونږ پیغمبر د پلار او د مور دونه احترام ښولی دی چې په یو مذهب کې دونه احترام نشته لکه مونږ ته چې خپل پیغمبر څونه ښولی دی او واقعي اسلام کې د مور او پلار ګورې قدر دی په نورو دینونو کې د مور او پلار قدر نشته مونږ ته د مور او پلار ډېر لوی ادب او احترام او ډېر عقل ښولی دی په دې سلسله نو دا عقل دی چې تا زما نه پوزکې غونډ که په کار خو دا و چې دا پوزکې غونډ وې او زه راغلی وې تا ما ته خور کړی نو هغه خور پوزکې و تا ما نه غونډ کړ ورته یې پلاره زما په زړه کې ستا ډېر لوی قدر زما پلار او 100 کاله پس چې مې ولیدې نو زما دې زړه کې دغه زړه مې داسې رڼا وکړه چې ما ته خپل پلار ښکار ډېر ته خوشحاله شو خو پلاره ته کافر یې زمونږ په مذهب کې تا ته کافر ویلې کېږي مسلمان نه او دا پوزکې د الله د رسول د ناستې پوزکې دی نو زما ضمیر ماله دا اجازت نه راکوي چې هغه پوزکې چې د دواړو جهانه مبارک سردار پې ناست دي په هغې ستا غوندې سړی کښېني که ته مسلمان وې نو بیا مې پې پرېښی وې ستا دین جدا دی نو د نبي علیه السلام په پوزکي خو ته مې پلار یې خو هغه خو د خدای پیغمبر دی که نه بیا به د الله د رسول دپاره بچي او پلار حضرت خنسا رضی الله عنها صحابیه ده او په صحابیاتو کې دا شاعره وه خاوند یې مړ شو 4 زامن یې پرېښو ماشومان پوټې نه او خاوند یې شهید شوی دی نو عربو کې دا شی نو هغې چې به خاوند مړ شو نو زر به بل خاوند وکړو دا د هغوی یو رواج و زمونږ په وطن کې خو چې بیا ښځه دویم خاوند کوي نو خلک لږ بد ګڼي حالانکې دا څه بده خبره نه ده شریعت کې نو هغې دویم خاوند ونه که او هغې 4 ماشومانو سره یې سر سپین کړ 4 واړه زلمي شو نو چې 4 واړه زلمي شو د حضرت عمر رضی الله عنه بادشاهي او د قادسیې جنګ دی د سکول په کتابونو کې د قادسیې د جنګ ذکر راځي د قادسیې جنګ دی نو سهار له جنګ دی نو د شپې دې د 4 واړه زامن ځان ته کېنول بچې وې دې خوا راشه وی کېنئ وی یو وصیت ته کوم زما خبره به منئ ای مورې وایه ناصر خان کیسټ هاوس بیرون کچری گیٹ اشرف روڈ دا فقیر خان سره دا ناصر خان دکان وی مورې مونږ ته معلومه وی بچې زما یو وصیت دی وعده را سره وکړې هغه پوره کوئ وی مورې ته به مونږ ته څه خبرې کلکې ته حکم کوه چې ته څه وایې مونږ ستا خبره منو وی وعده ده وی یو وی خسار له د مسلمانانو د کافرانو جنګ دی د عمر فاروق رضی الله عنه په مشرۍ کې او دا ډېر سخت جنګ دی نو دې کې به تاسو 4 واړه بچي شرکت کوئ ورځی به وی بلکل مورې مونږ خو لاوې تا نه به اجازت وغواړو ته به اجازت راکې یا به نه راکې په دې خوشحاله شو مورې چې ته راته په خپله وې وی بچې داسې نه کنه تاسو به خپله بادري ښایې چې د جنګ اور ګرم شي وردانګې به او که معمولي غوندې سستي مو کړه په دې بادرۍ کې د خپله بادري م ښکاره نه کړه نو د قیامت په ورځ به د الله په دربار کې تاسو الله ته راکاږم ګورئ دې ته مور وایي نن خو چې بچې ګیره پرېږدي مور ورته وایي بچې دا ګیره سره ښه نه ښکاري دا وخورایم دا سره ښه نه ښکاري دا وخورایم که بچې جومات ته ځي مور ورته څه وایي ای بچې یخني ده خیر دې کور یې وکړه که بچې د غرمې ځي جومات ته ای بچې ګرمي ده زه دا کور به دا زه وروسته بیا وکړې که نن مور نن ښځه نن لور خپل مور او پلار او خپل بچې د دین نه منې کوي جهاد لا سوال نه پیدا کېږي چې مور یا پلار دی بچي ته لا داسې ووایي چې ځي منې کوي نه به ځې مړ به شي
منزل نه پریږدي نو لا پاتې لا نورې خبرې په خپله ترغیب ورکوي وایي که لږه سستي مو کړه نو د قیامت پر ورځ د خدای په دربار کې به د خپل حق نه تپوس کوم بس دا به بل نورې وي تماشه به وکړي لاړل جنګ له میدان جنګ ته چې لاړل یوم شهید شو بلم شهید شو بلم شهید شو بلم شهید شو څلور واړه زلمي زامن یې شهیدان شو دې ته چا الوي دا را روانه وګوره ډېره ګرانه خبره ده د دې امتحان نه دی الله مسلمان ساتي ګرانه خبره دې ته چا الوي نه دی وی الحمدلله نو چې راله میدان جنګ ته وی ما ته خپل بچي وښایه نو صحابو نه پرېښوده ځکه د ښځو خو دا جامې شلولو دا چغې دتي هغوی خو دې نو خبر چې دا رالېږلي دی خپلې مور دي وی نه نه وی ګوره زه پوهېږم تاسو ما په دې وجه منې کوئ چې زه به چغې وروړې به وم نه 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 زه پوهېږم نه ما رالېږلي خو ما ته خپله بچي وښایه صحابه کرام ورته خپل بچي وښه نو دا راله نو ورته مخامخ ودرېده څلور واړه دغسې په وینو کې لت پت پراته دي شهیدان وی نن به خلک وایي چې خنسا به ډېر ویر وکړي او ډېرې چغې به وي او ډېره ژړا به وکړي او دا به ډېره زیاته خپئ ای بچو نن زه ډېره زیاته خوشحاله یم په نن د خوشحالۍ ورځ ده تاسو د خپل پلار او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم لاړئ او ای قسم په خدای چې اوس زه په دې خوشحاله یم چې د قیامت کله لویه ورځ راشي او زه ستاسو او ستاسو د پلار په خوا کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خوا کې د الله تعالی په دربار کې ولاړ یم نو زه به الله ته دویم چې یا الله زما دغه وړه غوندې قرباني وه رب العالمین نو زما دغه بچیو او ستا په لار کې مې قرباني کړل دا معمولي غوندې قرباني وه رب العالمین خوښه دې ده که دا وړه قرباني راله قبله یم او که نه قبله یم زه نن خوشحاله یم چې تاسو د رب العالمین په دربار کې دغه عظیمه قرباني ورکړه نو نن خو مور او پلار دارنګې زنانه خو سړي منې کوي او هغه دور هغه زمانه داسې وه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه وه د پیغمبر علیه السلام غوندې شخصیت په دنیا کې موجود و د هغه هغه رڼا په صحابو لګېده دا د هغه هغه رڼا وه نو زنانو چې کومې قربانۍ ورکړي دي که نه دا په دنیا کې یو مثال دی مثال قسم دی تاسو حیران بشئ که د صحابیاتو را تاریخ وګورئ حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها ام المؤمنین د نبی علیه السلام بیبي ده او عبدالله ابن زبیر د مکې مکرمې بادشاه دی د هغې والي دی او خوريي دی د خپل خوريي وله څه مال راولېږه نو چې رو به یې لېږه نو خیرات به یې کړ نو هغه وله بیا راولېږه نو بیا به یې خیرات کړ نو هغه ته چا وی چې ته وله پیسې لېږي او چې کله یې ولېږي نو په هغه ساعت یې خیرات کړي شپې ته یې هم نه پرېږدي وی ښه زما ترور داسې مال خیرات کوي دومره پیسې بربادوي وی قسم دې که د دې نه پس مې 1 روپۍ هم ترور راولېږله نو عایشې صدیقې رضی الله عنها ته دا خبر راورسېد وی خوري خو دې قسم وخوړم چې 1 روپۍ به هم دله نه رالیږي وی ښه ما د خیرات نه منې کوي د صدقې نه مې منې کوي وی زما دې قسم په خدای وي که ده سره مې په ژوند کې هم خبرې وکړې نه عبدالله ابن زبیر ته چا الوي وی هغه خو عایشې صدیقې ستا د خبرو نه قسم وخوړ نو دا راله او مینتونه او زارۍ وی نه ما قسم کړی دی تا سره به بلکل خبرې نه بس او په دین مې قسم کړی دی تا زه صدقې او د خیرات نه منې کړم چې زه به صدقه نه کوم او خیرات به نه کوم قسم دې راته وخوړ ته ما د نیکۍ نه منې کې نو صاحب خبرې د خورۍ سره نه کولې داسې بیبي وی تا ولې ما ته ده ووایي چې صدقه به نه ورکې او تا ولې قسم وکړو چې که دې صدقه ورکړه نور 1 روپۍ به ونه نه لېږم تا دا قسم ولې کړی نو بیا صاحب یو 2 صحابو ته یې الوي وی داسې چل وکړه چې ما بوځی ما سره ترور رضا کې زما د مور خور ده او د نبي علیه السلام بیبي ده هغې وی ښه ډېره ښه ده نو دې څادر کې پټ که او دروازې ته یې راوسته نو عایشې بیبي ته وی اجازت ته موږ داخل شو او وی ټول داخل شو وی ټول راځئ هغې ته خو پته نه وه چې د ما خورۍ پکې دی نو دې په څادر کې پټ وردن نه که نو چې وردن نه یې که نو ده له څادر نه سر راوویسته ورمنډه یې کړه د خپلې ترور ته ورتر غاړه وته او په ژړا شو وته وی زما دې قسم یې زه معافي غواړم ما معاف که زما ترور یې ما معاف که وی تا ولې داسې ویلي چې ته به صدقه نه کې په دې یوه خبره ته ما دین نه منې کې صدقې نه مې منې کې دا دې ولې ویلي دي وی زه معافي غواړم وی ما چې اوس قسم کړی څه به کوم نو هغه صحابه ورته منت کو نو اخر یې معاف کو نو عایشې خو مخکې عایشې صدیقې قسم کړی و د هغې قسم دپاره حضرت عایشې صدیقې بیا مریان ازاد کړل
او تر د مرګ وخت کې چې به ورته بیا د خپل قسم رایاد شي نو په ژړا به شوه خو یو وخت کې ما قسم کړی او بیا مې قسم مات کړ ولې قسم خوړه وایي ته ما ته دا ولې وایې چې صدقه به نه کې که دې وکړه نو قسم دې که در 1 روپۍ هم در ولېږم نو صحابیات زنانه په دین کې د سړو سره یو څنګ یو برابر دي کم دین چې د سړو دی هغه دین د ښځو دی کم الله چې د سړو دی هغه الله د ښځو دی کم قرآن چې د سړو دی هغه قرآن د ښځو دی خو ښځو ته اسانه ده دومره اسانه ده چې په کور کې دننه سړي خو بار لګیا دي مشقت کوي ارامه ولاله او د دنیا روا و ناروا کوي او ښځې په کور کې دننه نبي علیه السلام فرمایي کومه ښځه چې خپل 5 منځونه کوي او خپل د رمضان روجې نیسي او د خپل اندام حفاظت کوي د دې ښځې خوښه ده چې د جنت په کومه دروازه نه نوځي نو داخله دي شي څومره اسانه خبره ده خو یاره د جاهلیت کارونه د ښځې نه کوي عموما د جاهلیت دا کارونه په ښځو کې موجود دي مړو پسې دا جړاګانې کول ګریوانونه شلول مخونه وال او بې ځایه په دې لارو کوڅو کې ګرځېدل بازارونو کې ګرځېدل په خادو کې دا جایز او ناجایز کول بې پردګي کول د دې نه ځان ساتل ښځو له پکار دی خپل کور کې د خپل حیا او د خپل عزت زندگی تیرول پکار دی رب العالمین دی مونږ لا او زمونږ زنانو لا د حیا زندگی تیرولو توفیق نصیب کړي دعا او دا ګډانو متعلق دی دا دغه یادی چې دا خوړل جایز دی که ناجایز دا اګې دا مکروه دی د دې دا چیلي یا د ګډ دا مکروه دی جناب قرآن مجید لوح محفوظ نه الف لام میم نه والناس پورې نازل شوی